الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو، الله رب العزت موږ تاسو ته د اسلام تک عظیم دین را نصیب کړی دی. هغه دین چې د هغې باره کې الله رب العزت پخپله فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام، زما په خواخ زما په نیز چې خوښ دین دی هغه اسلام دی. نو دې اسلام دې مذهب دې دین مونږ ته د زندګۍ هر پهلو ښوولې ده. په هر پهلو د زندګۍ کې زموږ رهنمایي کوي او مونږ ته صحیح لاره ښیي چې کومه لاره زموږ دپاره بهتره ده او کومه زموږ دپاره خطرناکه ده. نو دې کې یو اهم لاره الله رب العزت مونږ ته د نکاح ښوولې ده چې نکاح سره انسان د ډېرو ګناهونو نه محفوظ پاتې شي. په دې وجه چې نکاح کې دننه الله رب العزت ډېر برکات اچولی دي. نکاح چې دا د ډېرو عبادتونو مجموعه ده. نکاح په خپله هم عبادت دی، یو اهم سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دې سره سره د نکاح نه پس د ښځې خیال ساتي، د ښځې قدر عزت کې ښځه د ستا قدر عزت او خیال ساتي، دا هم عبادت دی. دې نه پس الله رب العزت تعالی بچي درکړي، د بچو پرورش او د هغې خیال ساتل، په هغې باندې خرچه کول، دا هم عبادت دی. هغې نه پس بچي لوی شي، هغې نیک عملونه کوي، موز او دس کوي، تلاوتونه کوي، ذکرونه کوي، چې هغې څومره نیک اعمال کوي هغې کې ورسره ستا حصه ده، دا هم عبادت دی. هغې نه پس ته مړ شي او ستا دپاره دعای خیر کوي، ستا دپاره ذکرونه کوي، ستا دپاره نوافل کوي، صدقې ورکوي او تا یاد ساتي، دا هم د ستا دپاره بهتره او عبادت دی. نو نکاح محترمو د ډېرو عبادتونو مجموعه ده. نکاح سره بنده ډېر ګناهونو نه محفوظ پاتې شي. نن سبا موږ معاشره کې ګورو ګناهونه څومره سیوا شو. خلق په مختلفو څیزونو کې لګیا دي او غلط استعمالیږي، غلط حرکتونه کوي، ناجایزه کارونه کوي. دا ولې چې نکاح مونږه کنټرول کړې ده، نکاح نشته. نکاح به عام کول پکار دي چې نکاح کله عامه شوه او نکاح کله ارزانه شوه. دوه خبرې دي، یو عام کول دي د نکاح، یو ارزانول دي د نکاح. چې کله نکاح عامه شوه او ارزانه شوه نو بیا به معاشره کې فسادونه کمیږي، معاشره کې به امن راځي، معاشره کې به رواني کمیږي. دا نن چې زموږ معاشره بګاړ ده، هر طرف ته افتونه دي، مصیبتونه بلاګانې دي او رنګارنګ قسم معاشره کې فسادونه جوړ دي. دا وجه هم دغه ده چې معاشره کې مونږ نکاح نه عام کړو، نکاح نه ارزانه. مولانا احسان سے رائےونډ والا هغه یو کتاب کې مې د هغې قول کته، هغې فرمایي چې کوم ځای کې نکاح ارزانه وي هلته به زنا نه وي، چې کوم ځای کې نکاح ګرانه وي او مشکله وي هلته به زنا عامه وي. دا یاد ساتل پکار دی چې کوم ځای کې تا نکاح ارزانه کړه او نکاح عامه شوه نو ګناهونه به کم شي، معاشره کې به امن راشي، معاشره کې به خلک ښکلې زندګي تېروي، معاشره کې به هر یو کس په حفاظت کې، د ستا لور خور به په حفاظت کې، د ستا بچې به په حفاظت کې. او په معاشره کې ته نکاح نه عامې او نه ارزانې نو معاشره کې به فسادونه زیات دي، ستا بچي به نه محفوظ، د ستا لور خور به نه محفوظ. نو محترمو چې نکاح ګنې عام په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله الله رب العزت توفیق ورکړی، بدن برابري، صحت برابري او کور انبار برابري او دغه شان هر یو لحاظ سره برابري سبحان ښځه ساتلی شي، دا هر څه باندې برابري، صاحب د استطاعتي او دې بیا هم نکاح نه کوي، د نکاح طاقت لري او نکاح نه کوي. نیاز ساتل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح من سنتي، نکاح زما سنت دی. فمن رغب عن سنتي، چا چې زما د سنت نه انکار وکړو او زما سنت نه پالو کوي فلیس مني، دا زما نه دی، دا زموږ د امت نه
نکاح نه انکار کوي. نن زموږ معاشره کې نکاح کنټرول ده، نکاح امن ده، نکاح ګرانه ده. په دې وجه معاشره روانه ای طرف ته روانه ده. محترم معاشره به سمو، د معاشرې نه فسادات ختمو، معاشره کې امن راولو، نکاحونه به عام کوو، نوجوانانو ته به دا سہولت عام کوو او د نکاح بس کوو، د نکاح پیغام به عام کوو. په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اعلنوا النکاح، نکاح اعلان سره کوي. کوم ځای کې نکاح کوي اعلان سره کوي چې خلکو ته د نکاح د عظمت پته ولګي. نکاح کوم ځای بهتره ده؟ نکاح بهتره جمعات کې را او بیا د جمعې پرز ده چې ډېرو خلکو مخامخ ته نکاح وتړي چې خلکو ته پته ولګي چې لکه اسلام کې حلال لار شته، د خپل شهوت پوره کولو حلال لار چې ده هغه نکاح ده چې د خلکو په ذهن کې، د خلکو په دماغ کې، د خلکو په زړه کې دا خبره پروزي چې لکه اسلام کې حلال لار نکاح شته، نو نکاح به حکم کړه. چې کوم خلک رواني کوي، غلط کارونه کوي، نو هغه شوق په نکاح طرف ته ځي. په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نکاح اعلان سره کوي. نن موږ کې دا خامي هم راغلی ده، نکاح موږ پټه کوو. د نکاح نه اکثر څوک خبر هم نشي چې تاسو کې لکه پلان کې څه شو څه چل شوی دی، انو یې نکاح تړلې شوی ده، اکثر څوک خبر هم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نکاح اعلان سره کوي. په دې وجه چې خلکو ته د نکاح اهمیت معلوم شي چې لکه نکاح ډېر امپورټنټ شی دی، اهم شی دی، معاشره کې د امن راتلو شی دی. په دې وجه څه کوي؟ نکاح اعلان سره کوي. بل داسې خلک به هم وي چې هغوی به د خپلو بچو نکاحونه نه کوي، یا ډېر نوجوانان به وي چې نکاح به نه کوي. نو چې هغوی ته پته ولګي چې لکه دا نکاح خو ډېر ضروري شیز دی، ولې نه کوي؟ مور پلار ته به پته ولګي چې بچي له ولې نکاح نه کوي. ډېر والدین دي صاحب استطاعت دي او بچو له نکاح نه کوي. یاد ساتئ چې دا بچي څومره رواني کوي، بچي څومره رواني ټکېږي، هغې ته ورسره ته پوره موله ونیسئ چې تا له الله استطاعت درکړی دی، بچی دې برابر دی، په هر څه سیټ دی، ته ولې نکاح نه کوي. د بچي خپل حقوق دي اسلام کې، هغې کې نکاح کول د بچي دا هم یو حق دی. نکاح به کوم ځای کې کوي بچي له؟ یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي نکاح ته مې زړه کېږي، کوم ځای کې جناب نکاح وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نکاح کې د یو څو خبرو خیال ساته. لومړی دا چې ته کوم ځای ته نکاح ته لځې د هغې خاندان ته مه ګوره. دا مه ګوره چې غټ خاندان کې زه نکاح کوم، غټ خاندان پسې لګېدلی. نن سبا چې زموږ خلک څنګه لګېدلي دي، بس غټ غټ خاندانونو پسې ګرځي. او دویم ورته فرمایي د جنۍ حسن او جمال ته مه ګوره، دې پسې هم ډېر خلک لګېدلي. بل ورته وایي د هغې مال دولت ته مه ګوره چې ما ته به مال دولت راشي، بلکې څه ته وګوره؟ د جنۍ نیک عملی ته وګوره چې جنۍ نیک عمله څومره ده، نیک عملتوب پکې څومره دی. نن سبا زموږ خلک د سکول تعلیم تپوس کوو، خو ګنې د قرآن تپوس ډېر کم خلک کوي چې دې قرآن ویلی دی او که نه، مونځ او دسکۍ او که نه، نیک عمله ده او که نه. دا ولې معاشره د بګاړ ده؟ معاشره کې ځکه بګاړ دی، رواني عام دي چې مونږ څه کوو؟ نکاح کوم نه، او چې کوم په صحیح طریقې بیا نه کوو. نو نکاح کې د درو خبرو خیال ساتل پکار دي چې د چا مال دولت ته به نه ګورې، د چا ښکلا ته به نه ګورې، حسن او جمال ته، او د چا خاندان ته به نه ګورې، نیک عملی ته به ګورې چې څومره تا نیک عمله ځای کې نکاح وکړه دومره به الله رب العزت تا ته برکتونه درکوي. ښه دومره به تا د الله رب العزت رحمتونه را بېسیاري. ولې چې تا نیک عمله ښځه وکړه هغه به سبا د ستا هم قدر عزت کوي او د ستا د بچو به صحیح پرورش کوي. نو نکاح لپاره ښځه هغه دی چې کوم ځای کې دینداري زیاتوي. د محترمو معاشره کې به دا پیغام عام کوو چې کوم خلک د نکاح نه محرومه دي او استطاعت لري، او ډېر خلک استطاعت نه لري، هغوی لپاره اسلام کې بله لار ده چې طاقت دې د نکاح ني، بیا به روجې نیسي، لګاتار روجې نیسه، خیراتي روجې نیسه. روجو سره الله رب العزت دا شهواتي قوت کموي. دا بل علاج نبی کریم صلی الله علیه وسلم خولی دی. او که چاله الله استطاعت ورکړي او غلط ځای کې استعمالیږي، معاشره کې بګاړ پیدا کوي، فساد پیدا کوي، د هغوی دپاره کې نکاح بهترینه لار ده، بهترین علاج دی، بهترین عبادت نکاح دی. نو الله رب العزت دی دا مختصر خبره زموږ د ټول په عمل کې راولي. الله رب العزت زموږ معاشره په اسلامي قوانینو سره آباد کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.